بهلول یو ورځ قبرستان ته لاړو، هلته ځان ته قبر وکونستو اور په هغې کې اوده شو، سترګې پټې کې. دا منظر چې کوم دی د باچا وزیرانو هم ولیدو چې بهلول خو دغه رنګ قبرستان ته لاړو، ځان ته یې قبر وکونستو او په هغې کې اوده شو. بهلول چې څه ټایم اوده شو نو دغه ټایم چې څه ټایم د باچا د وزیرانو ولیدو نو د باچا د وزیرانو راغلي باچا له ویلي چې باچا سلامت، بهلول دا نه خو دغه رنګ قبرستان ته لاړو مونږ ولیدو او هلته اوده شو، ځان له کنده وکړو په کنده کې اوده شو. باچا سلامت هم حیرانه شو. باچا سلامت وزیرانو ته وویل چې لاړ شئ بهلول دا نه ما ته راولئ چې ده ولې داسې چل وکړو. یو ډېره عبرتناکه ویډیو ده، زموږ دپاره پکې سپیشل ډېر غټ عبرت دی. هغه خلکو دپاره ډېر زیات عبرت دی چې کوم خلک د دې دنیا په مینه کې دومره مست دي چې هغه دنیا ته ایره ده، د هغوی دپاره پکې سپیشلی عبرت دی. او ګوره موږ له هم پکار دي الله پاک هم وایي چې کم از کم ورځ کې مرګ خامخا یادوئ، او بیا چې یو انسان مړ شي لکه یو جنازه مونږ ووینو، جنازه زموږ په مخ کې یو کس دفن شي نو هغې نه زموږ دپاره بل غټ عبرت کم دی لکه دغه ورځ په مونږ هم را روانه ده. خیر ډېر خبرې نه کوو، د بهلول دا نه د واقعي طرف ته راځو. باچا سلامت ورپسې خپل وزیران لیږلي دي او وزیرانو چې څه ټایم دا بهلول دا نه راپاسولو، بهلول دا نه والله اواز نه ورکولو، بهلول دا نه ځان اوده کړی سترګې پټې کړي، دی له جواب نه ورکوي، دی په زور د دی کندې نه راوچت کړی دی او باچا له یې بوتلی دی. باچا له چې بوتلی دی باچا ته تپوس کړه چې بهلول ولې تا داسې کار وکړو، ته لاړې قبرستان کې اول ته ځان له کنده وکړو په هغې کې اوده شوې ولې خیر و. بهلول چې کوم دی باچا له وی باچا سلامت د ستا وزیرانو ما سره ډېر غلط کار وکړو، زه د خوب نه راپاسولم او زه اوده په قبرستان کې ما سترګې پټې کړې وي او ما ډېر ښایسته ډېر ښکلی خوب لیدو. په خپل خوب کې ما دا لیدل چې زه باچا یم، زما وزیران دي ښه عیاشیانې دي، ښه مزې چرچې دي، خو د ستا د وزیرانو زه د خوب نه راپاسولم او زما دغه خوب یې ټول خراب تراب کو، زما هغه باچاحت چې کوم هغه ټول خراب تراب کو. باچا ولله څه وایي دغه ټایم کې؟ باچا ولله وایي زه مړه بهلول د خوب به څه باچایي، مړه ته په خوب کې باچایي ویني، د خوب به څه باچایي. دغه ټایم چې کوم دی بهلول دا نه چې کوم دا یو ډېر عقلمند انسان و، ده ولله ډېر زبردست جواب ورکړی دی. ده ولله ویلي دي چې کله باچا سلامت وایي د ستا سترګې پټې شي نو ستا باچاحت په ختم شي. زما سترګې چې کولو شوې زما باچاحت ختم شو، خو ستا سترګې چې کله پټې شي نو ستا باچاحت په ختمیږي، او زما سترګې چې کله پټې شي نو زما باچاحت په شروع کیږي. نو ستاسو ماله ووایي چې آیا زموږ سترګې کله پټې شي زموږ باچاحت په شروع شي؟ هېڅ کله هم نه، ځکه مونږ هغه باچاحت دپاره تیاری کړې نه ده، مونږ هغه ځان باچا کېدو دپاره هېڅ قسم تیاری نه کوو. که چېرې مونږ د هغه باچاحت دپاره د هغه دنیا باچایي حاصلولو دپاره تیاری په دې وخت کې شروع کا نو یقینا دا به شورلی 100% شور خبره ده چې څه ټایم زمونږ سترګې پټې شي زمونږ باچاحت په شروع شي. څنګه چې بهلول باچا ته وی چې باچا سلامت پته به د الله له ولګي، تاله به د خپلې باچایي پته له ولګي چې کله د سترګې پټې شي. نو موږ له هم د دې دنیا خو موږ له باچایي ښکاري چې موږ په مزو چرچو کې یو، خو چې کله مو سترګې پټې شي بیا به راله پته ولګي چې باچاحت د کومې دنیا مزه کوي. نو په دې ویډیو کې زموږ دپاره دا ډېر غټ عبرت دی چې د هغه باچاحت زندګي ګزارېدو دپاره، هغه باچاحت زندګي تېرولو دپاره په دې دنیا کې موږ محنت وکړو، په دې دنیا کې موږ د هغه دنیا تیاری وکړو. لکه څنګه چې یو سړی وټونو ته ودرېږي او لګیا وي 2-3 میاشتې مخکې یو ځای کې چې دی، بل ځای کې تقریر، بل ځای کې سپیچ، یو کمپین چلوي، په کور کور ګرځي ماله به ووټ راکوئ. مطلب د غټو ټونو خو شپږ کال مخکې د هغې تیاری روانوي. نو موږ له هم پکار د ګوره دا د 5 کالو باچایي ده، لکه پاکستان کې د 5 کالو باچاحت ملاویږي او هغه د نه ختمېدونکي زندګي باچاحت دی چې هغې دپاره دلته لکه هغې دپاره موږ زیات محنت وکړو. دلته د 5 کالو باچاحت دپاره څنګه یو MNA MPA لګیا وي، په ځان یې روش په یو کړي وي، پیسې بېلې لګوي، اوټونه په پیسو واخلي، فلاني ځای کې چې ولځي، فلاني ځای کې دعاګانې غم خادیانې هم شروع کړي وي، د چا مرګ ته نه پاتې کېږي، د چا جنازه ته په اوټونو ورځو کې نه پاتې کېږي. اوټونو نه پس خیر به څوک نه ویني، خو اوټونو نه مخکې د هر سړي مرګ، د هر سړي دعا له غم خادۍ هر ځای له ځان رسوي. څه دپاره؟ د 5 کالو باچاحت دپاره. او زموږ چې هغه نه ختمېدونکی باچاحت دی د هغې دپاره موږ تیاری نه کوو. لومبی زه او بیا موږ چې څومره هم کتونکي دي هغه، نو موږ له پکار دی چې د هغه نه ختمېدونکي باچاحت دپاره تیاری وکړو. هغه نه ختمېدونکي باچاحت په هله موږ له میلاویږي چې کله موږ دلته پرفیکټ تیاری کړې وي. چې کله موږ تیاری نه وي کړي بیا باچاحت نشته، غواړئ بیا وله باچاحت مه وایي، بیا نه ختمېدونکي سزا ورله ووایئ. جي نو خیر دا په دې ویډیو کې د بهلول دا نه یو شاړ غوندې واقعه وه، تاسو سره مې شریک کول غوښتل. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.